د رسول الله مبارک لور دا په یو کافر باندې واده را اسلام په ابتدا کې د کافر او د مسلمان نکاح راو رسول الله مبارک یو کافر لور کړي کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکې نه مدینه ته هجرت وکړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور د هغه کافر په نکاح کې لا پاتې را خاون ور سره وهل ټکول کوي لیورون ور سره ظلم کوي چې ستا پلار زمونږ دشمن مکې نه مدینه ته هجرت کړی دی موږ به زور ستانه وباسو د رسول الله مبارک هغه لور یو پیره د غرمې په ټیم کې هغه مشکلات سره مخ وه غرمې په ټیم کې په اخره پاسه کې جاوه کې خودا چې زه به لاړه شم د مکې نه خپل پلار ته به مدینې ته ځان ور ورسوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور په هغه اوخه د پاسه ناسته را یو مقام ته ور ورسېده هغه بدبختو کفارو ته پته ولګېده لاړو مخه یې ترې واغسته ښکته یې د اوښې نه راواچوله د رسول الله مبارک هغه ناسپینه لور ځکه اولاد کې د بچي نه لور انسان ته ډېره زیاته ګرانه وي ښکته وغورځېده دملا د اډوکې په یو کاڼي باندې ولګېد دملا اډوکې وچخېده خېټه باندې ماشوم دی ځای شو هغه پلار چې دا د صبر او استقامت یو غرو د هغه د سترګو نه اوښکې نه وې تلې کله چې هغه پلار ته د هغه لور پیغام ور ورسېد نبی علیہ الصلوۃ والسلام به اکثر جړل یو موقع هغه راله د رسول الله مبارک هغه زوم هغه کافر د بدر په جنگ کې د خپل سر په خلاف باندې اووتو صحابو چې کم دینو قیدیان ونیول او یا کسان صحابو د رسول الله مبارک منځ کې مشوره وشوه مشوره په دې باندې توی شوه چې دا 70 قیدیان چې دي دیو به فدیه راوړي دا به رهایي به دیو له ورکو خلاص به کو یو قیدي له فدیه ځي هغه قیدي رها کېږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوم مخکې راغی د دې قیدي لپاره چا فدیه راوړه د رسول الله مبارک د هغه زوم دپاره فدیه بل چا ونه وړه هغه لور چې د رسول الله مبارک د ظلمونو سره مخ وه هغه لور چې رمله هډوکې چقېدلو هغه لور چې د خېټې ماشومې ځای شو هغه لور د خپلې غاړې هار ویستو هغه هار چې د خپلې مور حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها په واده کې ورکړی هارو هغه هار یو قاصد له ورکو لاړ شه زما پلار ته ووایه ستا لور پته السلام وی ورته وایه بابا جانا مکه کې زما هېڅوک نشته سوا د دغه مشرک او کافر خاوند نه دا خو زما د سر یو سوری و بابا جان اخو نن تا بدر کې ګرفتاره که زما سره هېڅ نشته سوا د خپلې مور د غاړې دغه هار نه کم چې واده کې را کړو دا زما بابا جان ته وایه دا فدیه کې قبول کا زما را مشرک او کافر خاوند را پرېږدوه هغه پلار چې د صبر او استقامت غره دی نن هغه ته قاصد مخکې ورغی هار یې ورله ورکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هار وپېژنده دا خو زما د لور نه دی ورته ویې ستا لور رالېږلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سترګې چې زندګۍ کې به ترې اوښکې نه تلې خپل بدن پروا یې نه وه ساتلې هغه لور هغه هار چې ولید د هغه لور تکالیف ورته رایاد شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام وژړل ای زما صحابو ستاسو سره یو مشوره کول غواړم یا رسول الله څه مشوره ده دا زما د مشرې بیبي د غاړې هار خپلې لور له یې نکاح کې ورکړی واده کې ورکړی دا هغه لور ناسبینې ما پسې رالېږلې زما بابا جان ته را هار مخکې کوي ځکه صحابو نن موږ خپل زوم ګرفتاره کړی دی که ستاسو په دې باندې مشوره راځي ستاسو اعتراض نه وي زه خپلې لور له دا هار ولېږم خپل زوم پرېږدم صحابو یا رسول الله موږ ته هېڅ قسمه شکایت نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام هار زوم له ورکه په دې وجه دې پرېږدم زما لور به راولېږې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ناستو لور به هم جړل محمد رسول الله به هم جړل هغه د استقامت او د صبر هغه پیکر به هم جړل رسول الله مبارک په تسلي ورکوله بچیه جاړه ما د دین په خاطر ستا سره کفارو دا ظلم کړی تر وفاته پورې رسول الله مبارک جړل نن موږ ته د دې نه پته ولګېده
چرا بچے دا اللہ پا نعمتوں کی سمر لوئی نعمت تے زا اختصاراً خبر ختمومات شریعت چی تعالی دا امانت اللہ تعالی دا امانت درکل اللہ چرے تعالی دا لوئی نعمت درکا دا دے نعمت پر شکریہ ادا کے شکریہ دا دے نعمت دارے چستان رب کم تقاضا کے ستان نبی علیہ السلام روایاتو کے کم طریقہ کار درے معشوم خول دے تا دا شریعت کم طریقہ خول دا ندا دے نعمت شکریہ و پدا سے انداز کے چرے شریعت مطابق پر دے معشوم تربیت کے اختصاراً خبر ادا شریعت منترا حکم کرے رے کل چرا معشوم بچے پیدا شوے نہیں ددر پار دا مخکن دعاگانے غوڑا دا غیر پار ثبوت دا ابراہیم علیہ السلام دعاگانے اگرئی کل چرا معشوم بچے پیدا شو دے معشوم بچے تا غوق کی آزان و اقامت ورکا دے معشوم بچے لا تحنیق ورکا دیر داسی سیزون دی چرا دے معشوم بچے پا منگ بانے حقون دی منگا او تاسوی پیجن ہمنا آزان خو منگا پیجنو اقامت منگا پیجنو تحنیق چرینو دا منگ نپیجنو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلچ نبی علیہ السلام و صحابو داد مکین مدینی تا ہجرت وکا اور بے معشوم چکل پیدا شو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور غیگا کی رواغس نبی علیہ السلام لے ویول رسول اللہ مبارک یو نرم کجور رواغستا خلا مبارک کی راس وجویلا لعاب مبارک دا آغی کجور سر مکشل نبی علیہ السلام عبداللہ ابن زبیر الخلا کی ورکڑا دا عبداللہ ابن زبیر آغ برکتی خلا آغا برکتی مائدہ دا طولنا اول دا رسول اللہ مبارک لعاب ورسید لیری او دا یو طریقہ شوا کدا کم یو کس معشوم بچے پیدا شی یو نیک بزرگ لے ویسا دیون تحنیق ورکی دا کجور خلا کی وجہ او معشوم بچی لورکی اوم دا شاند شریعت ممتداوی چی دا معشوم بچے رب درکا دا دے نعمت شکریہ بستان الادا کی گی دا شریعت دا اصول مطابق دے معشوم بچی تربیت وکے دل بہترین نم چرینو دا کی روا نن دے اخبرو گریوانو نکے سوچ وکی زمان مشران بمخ کی معشوم با پیدا شو بہر تراؤ بوتا پا کم ون بای نظر ولگے دا آغی بوٹی ونی نم بای ورلکی خودا او بیا علماء لکلی دی چی دے اسم تا پا مسمع کی دخلی سنگری نم کی خودا ام حق شانتی بچی باندی اثر کئی نبی علیہ السلام دور کے یو کس راغے رسول اللہ مبارک دنم تپوسو کا دا غد نم تپوسی جکل وکا دا غد نم ماناوا انتہائی سخ رسول اللہ مبارک کو فرمیل تخو سہیل نمزان لکی روا اگر تے مور پلار چکم نم یا خودے رے دا زمان پارک کافرے بچو بوے چی زمانگا پا نسل کی سخوال را روان دے کاش چی زمانگا نکرا نم بدل کڑوے بہترین نم ور لکی روا مخ کی افسوس دو معشومان بچی کم دے اگو باندے وی دکانو او دا بوٹو نمون کی خودل نفطری طور بچٹ را روانو نن سبا خود نیٹ دور دے نن سبا خود ٹی وی دور دے منگا کرکٹر گورو دا غنم پا معشوم بانے کیرو منگ چرتر ڈم و دا کار گورو دا غنم منگ پا معشوم بانے کی خودو نا اغا سر زمان پا معشومانو کی وکا شریعت وی بہترین نم ور لکی روا او کل چرا معشوم بچے دا خبر شی دتا اول دا اللہ نم و خیا ذکر معشوم بچے دا اللہ نم اول زریز دا کئی زگا پدے کی لامون ری او لام دا معشوم خلے لڑیر زر رازی معشوم تا خلقوی دا سی راکا اگر راکا نوی اگوی لاکا دا لام دیر پا سہل طریقے سرا دا کئی دا رب کائنات نم ورطا و خیاک معشوم نور خبر وس پڑ دے شریعت وی دا لا الہ الا اللہ دا کلمو ورطا چرینو دا ور و خیا او بیا دا غی سر سر جکم دے مدرسی تا معشوم لانے راغلے منگ ہر خبر سکول تا ورڑان دکو منگ ہر خبر مدرسی تا ورڑان دکو شریعت پتا باندی دا سی خبر یا خودری نن پدے گریوان کے بھی سوچو کا چی ما دے نعمت سمر شکریہ ادا کرے را او سمر نا شکر میں دے نعمت کرے را دے معشوم تر کلمین اور اس چکم دے عقیدہ دا ور وخیا تاسو گو رئی دے محفل کے چون کے زنانہ ام ناستری تاسو تمخ کے مولانا سے خبر وکڑا چی تاسو سمر اکابری نئی سمر ایمائی نئی دا دیو دا پار چکم دے دا ٹولنا لوئی کردار دا میندو ادا کرے رے اگا میندو رے مقام تور رسولی ری دے معشوم بچی توا ابتدا کی رماشری اصول مخیر نن سوا چکم دے منگ دا دین سخ غافلیو دا معشوم بچے چکل مدرسی و سکول تزی ورطوائی بچیا یو پیرا اور لدرس دا ورکا بچیا کا بہر پلار کی تاسو مندل دا با ڈائریک مدرسی تا محتمیم لوڑے یا بھی سکول پرنسپل لوڑے ورطوائی سر دا ما بہر مندل اعلان وکر چائی بچیا کور ترازی و تاسو مندل دا با استعمالینا دا پتا باندی حلال ندی گرے او بیا دا غیر پارا بہر کو سکے
دې ماشوم بچی ته یو 50-100 روپۍ غورځوه غلې غلې تماشه کوه چې دا ماشوم بچی سکول ته ځي دا پیسې هلته پرنسپل لوړي مدرسې ته ځي محتمم او استاد لوړي او که دی ډایرکټ دکاندار لوړي دی کور ته را روان دی مال یې راوړي او که دا ډایرکټ دکاندار ته وررسوي که چېرته دکاندار لیوې وړې ته پوه شې چې د دې ماشوم بچي تربیت نه دی شوی که تا لې راوړې ته په دې باندې پوه شې چې د ده تربیت شوی دی سبا ورځې پې بیا دا ووایه بچیه دروغ چېرته مه وایه بیا په هغې باندې تجربه کوه بچیه خیانت چېرته مه کوه لاړ شه بیا د یو دکاندار نه د یو 100 روپو ټافیانې راوړه کور کې کېروه بچیه بهر ګاډي ګرځي بهر حالات خراب دي دا د کرونا دور دی بهر دکان ته مزه ما ټافیانې د دکاندار نه راوړي بچې 1 روپۍ باندې ټافي را 100 ټافیانې دي 1 روپۍ دغه ځای غورځوئ ځان لره کور ماشومان یو ټافي رالی کله چې ټافیانې ختمې شوې پیسې هم شمار کا دې خوا ټافیانې دې هم شمار کړی دي که پیسې 50 وي ټافیانې 100 چې کوم دی نو اوچتې شوي دي ته پوه شې زما بچي اوس هم خیانتګر دي که پیسې هم 100 پرتې وي ټافیانې هم 100 پورته شوي دي دا خبره ستا کلیر شوه ماشوم خیانتګر نشي جوړلی سبا دکاندار د خیانت نه کوي سبا ورځې چې کوم دی په یو اعلی عہده باندې دی د خیانت چرته هم نه کوي نن کمې مور دا کار کړی نن کم پلار چې کوم دی نو دا کار کړی سبا د ټولو نه اول دغه مور او دغه پلار تندې ټسوي زما بچی د کور غلا کوي زما بچی د کور پروا نه ساتي بچی په کور کې څه مومي هغه ځغلی ای مور او پلارو تاسو د دې ماشوم په وړوکوالي کې تربیت نه دی کړی خصوصا والده او مور چې دا خبر ذهن کې ملحوظه وساتئ د خپلو ماشومانو اصلاح پخوا دور کې زنانو څنګه کړې وه تاسو ته مولوي صاحب د قطب الدین بختیار کاکي خبره وکړه هغه قطب الدین بختیار کاکي د زمانې یو لوی ولی دی چا دې تپوس وکړو قطب الدین بختیاره الله دې مقام ته ورسولی دې مقام کې کردار چا ادا کړی دی ورته یې مور ادا کړی دی مور چې کله زه رالو شومه مور د یو صحیح استاذ انتخاب زما دپاره وکړه دا خبر هم ذهن کې یاد ساتئ دا ماشوم بچی چې کله د تعلیم شي د صحیح استاذ تفشیش کول دا ستا باندې هم لازم دي نن سبا موږ ته را پته نه لګي ماشوم بسته واغسته خو دی چرته لاړ دی کومې ادارې ته لاړ بیا په کومه اداره کې چې دا ماشوم بچی سبق وایي هلته تلل د هغې سلیبس چې کول د هغې استادان چې کول د هغې کارکردګي دا چې کول دا پرې والدینو باندې لازم دي زمونږ اکثر خلک د غفلت شکار شي داسې ادارو ته ماشومان ولېږي هغه ادارو کې د دې ماشوم بچی عقیده او نظریه بګړاو کې د دې ماشوم بچی هغه ایمان چې کوم دی نو دا سلب کې موږ صرف پرې باندې خوشحالېږو اعلی وردي ورته ورغوستولې ده موږ صرف پرې باندې خوشحالېږو یختې ورله فوجي کټ کړی دی موږ صرف پرې باندې خوشحالېږو زما بچی ټای راویزان کړی ده نور دننه موږ خبر نه یو ته کم سلیبس پړاوېږي زموږ شیخ شیر علي شاه صاحب نور الله مرقدو الله دې په قبر په کروڑو رحمتونه راورېږ وې سنبدال کې زیما او د هغې دور کې اکوړه خټک یو قاضي انورالدین صاحب الله دې قبر مبارک کې وفات دی موږ د یو مرګري په انتظار باندې یو سنبدال کې یوه اداره لري عیسایانو د هغې نه 2 ماشومان بچي راووتل ماشومان خپل منځ کې پښتو وایي ټایانو کې چې کوم دی ملبوس پینټ شرټ کې ملبوس مکمل طور باندې حلیه د عیسایانو ډک ما د قاضي انورالدین صاحب نه تپوس وکړه دا خو پښتانه ماشومان بچي دي اداره خو د عیسایانو د دا به رقم ځای ما یو ماشوم بچي نه تپوس وکړه بچیه ته رقم ځای وې زه د چارسرې یم ما د بل نه تپوس وکړه بچیه ته رقم ځای زه د پېښور یم ما خپل ملګري ته دا وې چې دا ماشومان دا خو یو ساده کاغذ دی دا خو یو شاړ پټی دی که دا عیسایان خپل عقیده او نظریه په دیو باندې مسلط کړي وې شاهد مسلط کړی هم شیخ صاحب فرمایل ما د یو ماشوم بچي په سر باندې لاس کېښود ما ورته بچیا دا راته خپل پیغمبر پیژنې مسلمانانو واورئ د دې ماشومانو به د قیامت په ورځ باندې لاسونه زما او ستا ګریوان وی صرف ماشوم راوړل نه دي ګورې صرف دا خبره نه ده چې ما دې ماشوم بچي له کپړه واغسته ما حق ادا که ما پیزار واغستل ما حق ادا که ما د بیماری په حالت کې ډاکټر ته ورسو ما حق ادا که ایمانی حق به څوک ادا کوي عقیده او نظریه به څوک جوړوي
ما د یو ماشوم بچی په سر لاس کې خو ما بچی دارا ته خپل پیغمبر پیژنې هغه چار سره د پختن نه پیدا مسلمان بچي هغه د پیښور د پختن نه پیدا مسلمان بچي ما ته او کاکا پیژنم خپل پیغمبر ما ستاره پیغمبر سنم دیک وې زماره پیغمبر نوم یسوع مسیح د عیسی علیه السلام ما ورته بچی دارا ته وایا یسوع مسیح عیسی علیه السلام کم ځای کړي وې کاکا پانسی شهر ما قبر کم ځای وې قبر یروشلم کړي ما محمد رسول الله پیژنې وې نه پیژنم ما خپل مرګري ته قتل هغه ما ته قتل ما ربا دا یو ساده پټه دا یو ساده کاغذ د والدینو د غفلت په بنا باندې لار د عیسایانو په لاس کې ورکا سبا ورځ په پلار پرې باندې فخر کوي زما بچی د انګلیش الفاظ صحیح ادا کوي سبا ورځ په پرې باندې فخر کوي زما بچی چې کم دینو پیر شټه غوستره نور د ایمان نه خلاص کو والدینو ته پته نشته خدا را دا د رب کائنات د طرف امانتي دا سه خپل ادارې دا سه قسم ادارې چې زوینم چې هغه کې ون وې نه دوانې هم چې کم دی دنیاوی عصري تعلیم ورکي او داغه سره سره چې کم دی څومره نوراني ماشومان دي دا سه قسم ادارو تر خپل ماشومان راولي چې د علماو په سرپرستی کې داغه چې کم دی نو تربیت وشي او تاسو هم د خپل اولاد نه چرته غافل کېږئ نه غره ښا اوله مدرسه خو د ماشوم د پاره اول سکول خو د ماشوم د پاره دا خو د مور او د پلار چې کم دی نو دا غیګره پرې وجه شیخ سے فرمایل وی یو پیرا کراچۍ ته تلوما کراچۍ کې زما یو مرګره او تبلیغي بهترین امیرو زما ور سره شپراله سحر شو مارو ستې دروازه کې یو موټر راغی او دا هغه موټر نه دو جنکی راوته هغه جنکی په یو عجیب او غریب لباس کې ملبوس وي څنګه چې ناظم صاحب خبر وکړه مخکې دغه ماشومان دغه جنکی په دروازه کې ولاړ دي د دن کور نو ورله د امیر صاحب د کور نو ورله دوه ماشومان راوستې شول هغه ماشومان غیګه کې ونی ول خولي را خولي مارتي امیر صاحب دا سوق دي وېدای سایړ دي مې دا ماشومان سوق دي ودا زمونږ د کور بچی دي مې چرته درنه وېړو وای د دې دلته اداره ده هغه ادارې کډیر خپل تربیت ورکي مې کراچۍ کې هو کو سب باندې ادارې دي تا خپل بچی سایانو لول ورکړل هغه غافل پلار او غافل نکما تداوي ما ته شیخ صاحب هغه دور کې کلینټنو ما ته وی زما بچی دا انګلیش وای لګتاب کلینټن په تقریر باندې لیدلې ما امر سے افسوس خبره دادا نن تعالی په کار داوا زما بچی دا سه قران وای څنګه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای څنګه نور صحابه وای تعالی پرې خبره فخر پکارو پرې خبره تعالی فخر نو پکار زما بچی هغه انګلیش وای څنګه کلینټن وای منګ وای د کلینټن نه پیاله انګلیش زده کوي منګ درې مخالف نه یو خو منګ وای داسې ادارو کې ردی ماشومانو ایمان هم لګ بچ کوي دا د الله امانت استاو سره نو درې والدینو ذمہواری دارا درې ماشوم بچی ایمان بدا چیرینو دا سلب کوي پریوړو کواله کې نو قطب الدین بختیار کاږي خبره مولانا سے وکړه قطب الدین بختیار دا یو اعلی شخصیت یو ډیر د زمانه لوی ولیو چا دي تاسو کوي دې کردار د څنګه ورسېره ورته یتیم ما زما مور وا دا دیندار او د قران حافظ وا زه مدرسه کې داخل کړم کله چې زه مدرسه کې داخل کړم زما مور به زما انتظار کو مدرسې نه راتلو نه مخکې وای مال خوراک تیار کا یو ځای کې وای بالغ تلاند نه کې خورک زبراله ما به مور وګې شیما ټول ورځ می مدرسه کې وستاک ماته بچی نن دی را خبر وکړه خو بیا را خبر ونه کې ما مور وری وی رزق چې خلک غواړي د رب نه غواړي زه خو ستاغون ته یو عاجز بندې ما زه بچیو وګې شیو مستانه مخکې می د رب کائنات نه رزق وخت رب ډوډۍ راکړه هغه جنماز پروته لوټه ما د وبونه ډکه کړې د کوزور شاو د سوکا ما به د سوکو دوه رکعات نفل وکا ما به دوه رکعات نفل وکړل دا غین اخوا به ما مورته وسوکم وې د رب نه وغواړه چې روا ستاد دین د زده کړې لپاره مور مدرسې ته لګلم رب ټول ورځ من هر 13 کړه وګې شیما رب رزاق ته رب رزق مخلوق له تور کې رزق راکا ما به دعا وخته دا غین ورسته به مور ماته بچیا وس په یو خبره باندې ځان پوکا رب نه چې سغواړي رب زمون سره وعده کړی دا چې ادعوني استجب لكم زمانه غواړي زوی قبولوما رب چې وعده کړی دا نو رب مونږ تراوي چې وعده وکي خلاف ورزي مکوي وس رب کائنات پسند وعده خلاف ورزي کوي بچي رب رزق درکې لګي انتظار وکا یو شبه پس په ما مور مال خو پرشتو رزق رانول ما ته بچي ما خو ته
ویلو رد دعا قبلې ورشه را بالښتونه پورته کا دا لوښي لرګي ولټوه ما به لوښي لرګي لټول یو بالښت ته لاندې نه مور خوراک یې ښودی ما ته ورشه هلته وګوره ما به بالښت پورته که ما یې مور داره ډوډۍ پرته ده بچیه ما تا ته نه ولي څو کاله زما عقیده او نظریه مور په رب باندې مضبوطه کړه او زما 100% عقیده دا وه چې زه لاس پورته کوم الله په رشتو له رزق ورکوي ښکته راوړي مور یو پیره د کوره بهر وتې ده غم له تلې ده ماښام ټیم دی زه کوڅې ته وروتم زه یې ځان سره راجوخ کړم ما ته یې چې بچیه لوګی شم نن خو په تا نهره تېره شوه ما یې مور نهره خو نه ده تېره وی ولې ګاونډیانو کره تللی ما یې ګاونډیانو کره ما څه کول وی ډوډۍ دې کوم ځای وخوړه ما یې نور کله مې کوم ځای خوړه خو مور ته خونه او د مزې خبره ده ما چې کله نفل وکړل ما چې کله لاس پورته کړل ما ډوډۍ چې دی نو ماله راوړی شوه ما یو بالښت پورته کړ هغې د لاندې نه پرته وه خو نور کله به خوراک کې دومره مزه نه وه څومره مزه چې نن په خوراک کې وه مور د دې څه وجه ده ما ته یې بچیه وس کښېنه نور کله ما پخوله تاله او مې بالښت د لاندې نه ایښوده ما ستا عقیده او نظریه په رب باندې مضبوطول غوښتل نن ته هغه سټیج ته ورورسېدې ستا په رب کائنات باندې عقیده او نظریه مضبوطه شوه بچیه نن ما نه ده پخ کړې خو تا عقیده دومره په رب کائنات باندې مضبوطه چې رزاق ته لاس پورته کول هغه رزاق تا له رزق را رسوي نن ما نه وه پخ کړې رب کائنات ستا د خوراک په خپله باندې بندوبست کړو دا د رب کائنات ته تر و برای راست راغلی او ځکه یې دا مزه وه نه داسې میندې لاړې خاورو د لاندې شوې نن که هغه میندې پیدا شوې دا د قطب الدین بختیار غونده کې اشخاص به نن هم پیدا شي نن چې کوم دی بابا فرید نوم به تاسو اورېدلی یو خو یې د چاولو په بورو باندې تاسو لیکلی هغه نه یو بزرګ تیر شوی دی هغه نه چا تپوس وکړه دې مقام ته څنګه رسېدلی کردار د چاو وایي مور به ما ته وې چې کوم یو سړی 2 رکعاته نفل کوي الله والا د جنماز د لاندې نه چې کوم دی د ګوړې چکۍ ورکوي ما ته به مور د ګوړې چکۍ ایښودې وه ما به 2 رکعاته نفل چې کوم دی نه کول یو ورځ مور کور نه ما 2 رکعاته نفل وکړل ګوړې چکۍ موجوده وه مور نه ما تپوس وکړو ما مور نور کله به یې خوند بیل و دا نن یې خوند بیل دی دا څه وجه ده زما نفلونه اعلی درجې سره و خشوع خضوع زیاته وه که څنګه وی بچې نور کله به ما ایښوده نن مې ستا عقیده په رب مضبوطه کړه نن چې کوم دی نو رب کائنات تعالی په خپله باندې د هغې بندوبست کړی دی سهل تستري رحمت الله علیه د زمانې یو بزرګ دی هغه نه چا تپوس وکړې مقام ته څنګه رسېدلی ماما مې دی د هغه په پرورش کې وم وړوکی وم هغه ماما ما ته دا ووې د قرآن د یو 2 ټوکړو یو 2 آیتونو ټوکړې درته ښیم د هغې په معنا دې پوهیوم ماسخوتن چې سملې د دې ورد کوه د ورځې چې روانې د دې ذکر کوه د هغې په معنا باندې غور او فکر کوه نمبر 1 دا علم تعلم بان الله یرا ولې انسان تا ته پته نه ده الله ګوري دویم دا وهو معکم اینما کنتم هغه سال تستري رحمت الله علیه وایي ما به د آیتونه په ژبه باندې و معنا باندې به مې سوچ کو زه به چې کوم دی ماشوم وم لاړ شه پردي باغ ته ور وړه خو زما ژبې له به آیتونه رالل علم تعلم بان الله یرا ولې انسان تا ته پته نه ده الله ګوري وهو معکم اینما کنتم هغه ستاسو سره دی کوم ځای کې چې یې تاسو زه به د هغې غلا نه بچ شم بانګ به یې ووایي زما ذهن ته به دا وسوسه راله چې ته خو یو نابالغه ماشوم بچی په تا خو مونځ فرض نه دی فوراً به ژبې له آیت راغی علم تعلم بان الله یرا ولې تا ته پته نه دی انسان الله ګوري وهو معکم اینما کنتم هغه الله ستاسو سره دی کوم ځای کې چې تاسو زه د هغې ماما په پرورش کې وم چې ما ته د قرآن دا 2 آیتونه دا ټوکړې وښویږ د هغې په معنا او مفهوم یې پوه کړل همیشه دپاره د ګناه نه دی بچ کړی یم همیشه ثواب ته دی راښکودی یم نن کم یو پلار چې کوم دی د خپل بچي داسې تربیت وکړه نن خو چې ماشوم بچی خبرې شروع کړي مور ورته وایي لاړ شه پلار ته یې کنځل وکړه پلار ورته وایي لاړ شه نیا ته یې کنځل وکړه او بیا یې غېږه کې راجوخ کړه وخانده او ښکلې کړو ماشوم خبرې وسپړه دی هغه په کنځلو باندې هم چې کوم دی نه پوهېږي خدا را دا ماشومان دا د خپل نظر نه مه غایب کوئ دا صرف او صرف چې کوم دی دا مو وایي چې یاره مدرسه کې او سکول کې د دې غریبانانو سره خو مخصوص پیریډونه وي نیمه ګنټه پیریډ دی مضمون پړاو کې کراسي تربیت یې وکړي والدینو تاسو به د دې بچو نه بې غوره کېږئ او کله چې د دې ماشوم بچي په دې وړوکوالي کې تربیت وشي نن زموږ ماشومان امریکې ته لاړ شي نن چې کوم دی نو سعودي عرب ته لاړ شي تلي هلته مزدورۍ لئ د هغه ځای نه راشي ایمان یې هلته پرېښودی عقیده او نظریې هلته پرېښودي د هغې مین وجه دا ده چې وړوکوالي کې دې ماشوم بچي ته ما ورته نه د توحید عقیده ښولې نه د رسالت عقیده ښولې نه موږ د نور عقاید چې دی نو دا مضبوط کړي او کله چې د دې وړوکوالي کې د دې ماشوم بچي تربیت په صحیح معنو کې وشي
عقاید چې کوم دی نو دا محفوظ شي. سبا ورځ دې امریکې ته لېږه د خپل عقیده په بل مسلط کوي خو د بل عقیده او نظریه چې دی نو دا نه قبلوي. یو دور هغه راغی هغه دور راغی چې کمیونستو په مسلمانانو باندې غلبه وکړه او هغه علاقې چې زموږ علمي مراکزو د هغې نه د رب نوم ختمول غوښتل هغه کمیونستو به هم داسې مجلس هغه چې کوم دی منعقد که او داسې تقاریر به یې کول. یو عیسائی یو دهري به پاسېده خلکو ته به یې ویې چې مخکې دلته د مسلمانانو مدرسې وې د مسلمانانو علماو هغو تاسو له ذهن کې دا خبره ایښودې وه چې یو رب دی تر اوسه پورې چا رب نه دی لیدلی او دا یو قاعده چې کوم دی یو دهري وې په یو مجلس کې تقریر کوي چې تر اوسه پورې چا خدای لیدلی خلکو یې مونږ خو خدای نه لیدلی وې دا یو قاعده ذهن کې کېدوئ چې کوم یو څیز په نظر باندې نه راځي هغه په خارج کې موجود هم نه یو ماشوم به چیرې د عالم به چیرې عقیده او نظریه ورته ښولې وه د هغه ایمان محفوظ شو هغه پاسې د مجلس کې دې مجلس کې هغه سابقه مسلمانان هم ناست دي هغه ماشوم به چې وې لږ صبر وکړه مقرر صاحب دهري لږ صبر وکړه زه د یوې خبرې تپوس کول غواړم وې څه تپوس کول غواړې بچی وایه وې تا د خدای پاک د عدم وجود دپاره چې خدای پاک په خارج کې موجود نه دی د هغې دپاره تا یو دلیل وي یو قاعده دې وي چې کوم یو څیز په نظر نه راځي هغه موجود نه وي خدای تر اوسه پورې چا نه دی لیدلی چا ته په نظر نه دی راغلی لہذا خدای نشته داسې د مسلمانانو خپل یو وهم غونته کړو ته پرې خپله قاعده او نظریې باندې یو مضبوط ولاړې د خپلې قاعدې او دلیل نه خو به تختې نه هغه وایي نه تختم هغه ماشوم بچی وایي دا راته وایي ستا عقل کوم ځای کې دی هغه دهري انګوش به دندان دی ماشوم له څه جواب ورکړم وړوکوالي کې تربیت شوی وړوکوالي کې د یو عالم بچی ایمان محفوظ ورته خپل عقل راته وښیه هغې بچی ما ته خو عقل نه ښکاري وې ستا قاعده خو دا وه چې کوم شی چا ته ښکاري نه هغه موجود نه وي تا ته ستا عقل نه ښکاري په تا کې عقل نشته او کوم یو انسان کې چې عقل دی هغه ته لیونی وایي مسلمانانو ته یې مخکې مسلمانانو رب موجود دی په نظر نه راځي عقل موجود دی په نظر نه راځي د ده د قاعدې مطابق دی لیونی دی د لیوني خبره منل دا هم جنون او لیونتوب دی خدای شته خو په نظر نه راځي څنګه چې عقل موجود دی په نظر نه راځي د ماشومان په دې ټیم کې تربیت وکړه او که چېرته تای تربیت ونه کړه وروسته خلک په خپل تحویل کې چې کوم دی نو دا والي د بهترین استاد چې کوم دی تعین به دې ماشوم بچي له کې څنګه چې استاد امام بني پر رحمت الله علیه و دغه شانتې شاګرد امام ابو یوسف رحمت الله علیه خو ځکه وکنه علامه اقبال تپوس خلک کوي یاره مولوي صاحب په دې مسله باندې نه یم پوه چې د علامه اقبال تصویر ته ګورم اخو ګیره خرولې ده د هغه پرې مخ باندې بدن باندې خو موږ ته راسې هغه شري سړی موږ ته نه ښکاري بیا څه وجه ده چې موږ یې هغه اشعار ګورو د قرآن ترجماني ده د حدیثو ترجماني ده هغې کې د مسلمان عقاید محفوظ شوي دي اخر دا وجه سره وجه هغه خپله چې کوم دی نو بیان کړې ده چې زما ابتدایي استاد کم نه چې ما هغه پارسۍ قاعدې زده کړې وې هغه علما باشره و هغو زما عقیده او نظریه داسې جوړه کړه خپلو اشعارو کې وایي چې زه لاړم هغه بیروني ممالکو ته هغه مغربي ملکونو چې کوم دی نو زما عقیده او نظریه بیا اخوا دېخوا نه کړه بلکې ما خپل عقیده او نظریه په هغې باندې مسلط کړه نو انشاءالله ډېر خپلو بچو به خیال ساتو داسې بې غوره کېږو به نه د ده په نشیس او برخاست باندې به غور او فکر کوو خصوصا میندې دلته کې راغلي دي میندو ته دا وایم چې دنیا کې انقلاب خو د میندو نه خور شوی دی تاسو به د تاریخ اوراق کتلي کم چې ایجوکیټډ او تعلیم یافته طبقه د تاریخ اوراق وګورئ کله چې تاتاریانو غلبه وکړه په مسلمانانو باندې د مسلمانانو هغه مغلوبه یې کړل مسلمانان د مسلمانانو کم آثار جماعتونه او مدرسې دا یې سلب کړې ختم یې کړې دا راته وایي تاتاریانو له بیا شکست چا ورکړی دی تاریخ به تاسو لټوئ چې کم باچا او کم حکومتو چې تاتاریانو له بیا شکست ورکړه تاریخ کې به دا خبره تاسو ته په نظر رانشي خو یو ځای کې به تاسو را په نظر باندې راشي چې کله هغه تاتاریانو په مسلمانانو باندې غلبه وکړه د یو چې کوم دی نو لوڼی دا وتښتولې او د هغه لوڼو سره چې کوم دی تاتاریانو غیر مسلمو هغو نکاحونه وکړل کله چې ورسره نکاحونه وکړل دا جنکۍ خو ټولې مسلمانانې هغه خو غیر مسلمو کله چې بچي پیدا شول 20 او 25 کالو ته ماشومان بچي ورسېدل نو خود به خود تاتاریت د دنیا نه ختم شو ولې وجه څه وه دې مسلمانانو میندو چې دی هغو له داسې عقیدې او نظریې محفوظ کړې هغو ته اسلامي عقاید ور واچول ذهن کې
اسلامی تربیت راغو وکا چې 25 سال ته ورسېدل هغه نوجوانان خود به خود مسلمانان پیدا شول مشران ختم شول مړه شول د هغه میندو د وجې نه الله بیا انقلاب راوست بیا اسلام چې کوم دی نو خور شو نو د میندو په تاریخ چې راته زه شروع وکړم په خدای قسم تاسو چې څومره لوړې کسان بمومئ د هغې تاریخ شاته لږ اوراق مطالعه کوي لوی لاس چې کوم دی نو دا د میندو دی ګورې ښه د دې میندو دی چې دې مقام ته دې ورسولي دي نو نن دلته میندې هم موجود دي نن چې کوم دی نو پلرونه هم موجود دي او نن سبا داسې دور دی داسې دور دی چې خوږه پیړه کې ستا د دې ماشوم بچي عقیدې دا سلب کوي نظریې چې کوم دی نو دا سلب کوي دا خپل بچي د خپلو نظرونو نه غایب کوئ ما هر ټیم پر یو باندې خپل نظر چې دی نو دا ساتئ الله تعالی دې زمونږ دا ماشومان بچي چې کوم دی دا زمونږ د سترګو یخوالی وګرځوي الله دې زمونږ دپاره او ستاسو لپاره د جنت د دخول ذریعه وګرځوي ټیم چونکې ډېر زیات تېر شه ناوخته دی لاندې پنډال کې دا غرموم د خلکو ته انتهایي تکلیف دی زه هم پر هغې یو څو خبرو باندې اکتفا کول غواړم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین